کومه لور چې و د هغې په باره کې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملک رالی. دا ملک او دا ملایک پښتانو ته فرشته وایي. دا مخکې وایي چېرته ځمکې ته نه و راکوز شوی، نو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچاوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بیا ما ته زیری راکړو په دې خبره باندې چې بأن فاطمة سیدة نساء اهل الجنه، چې ستا لور فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه به د جنت د زنانو سردارانی. وان الحسن والحسین، او حسن او حسین چې دي دا به د شبابانو د الکانو د نوجوانانو سردارانی په جنت کې. د خپلو بچو تربیت، د خپلو ماشومانو تربیت هغه په داسې طریقې سره وکړي چې رب العالمین ستاسې لپاره هغه د جنت ذریعه وګرځوي او جنت ته په رب العالمین هغه داخل کړي. لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیح د رسول الله چې کومه هغه لور وه، نو رب العالمین د جنت سرداران وګرځول. وجه دا وه چې په یو ښه کورنۍ کې، په ښه ټولنه کې، په ښځې کې د دغه خلکو